ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه السلام. محترم استاذانو او قدرمند ملمنو او زما زپ د مجمع کې راغلو ویلمنو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. محترم حاضرونو، قرآن کریم د الله پاک هغه خیر کتاب دی چې په دې کې د مخکینی آسماني کتابونو صحیفه خلاص پیش کړل شوه، او دا کتاب د کائناتو دپاره روح او د حقیقي حیات دی. الله پاک دې کتاب ته د ټولو نه اعلی وچت ویلی دی. فرمایي: ذالک الکتاب لا ریب فیه، یعنی هم دې کتاب چې په دې کې هیڅ قسم شک او شبهې گنجائش نشته. محترم اوریدونکو، ما د قرآن کریم نه تپوس کړو ستاسو نوم دی؟ هغه جواب راکړي: قرآن مجید. زما نوم قرآن مجید دی. ما ترې تپوس کړو ستا کومه ژبه ده؟ هغه جواب راکړي: بلسان عربي مبین. زما ژبه عربي ده. ما ترې تپوس کړو ستا د حفظت دا ضمانت دی. قرآن کریم جواب راکړي: انا نحن الذکر و انا له لحافظون. زما د حفظت زما په خپله کانیتو خوند اخیستلی دی. ما د قرآن کریم نه تپوس کړو، په تا کې خو شک نشته. قرآن کریم جواب راکړي: ذالک الکتاب لا ریب فیه. په ما کې د هیڅ قسم شک او شبهې گنجائش نشته. ما د قرآن کریم نه تپوس کړو ته چېرته وې؟ هغه جواب راکړي: فی لوح محفوظ. زه په مسکن لوح محفوظ وم. ما د قرآن کریم نه تپوس کړو ته چا راوړی یې؟ هغه جواب راکړي: نزل به الروح الامین. زه جبریل امین علیه السلام ځمکې ته راوړی یم. ما د قرآن کریم نه تپوس کړو ته په چا نازل شوی یې؟ هغه جواب راکړي: نزل علی محمدین. زه په محمد صلی الله علیه وسلم نازل کړی شوی یم. ما د قرآن کریم نه تپوس کړو ته د چا ته نازل کړی شوی یې؟ هغه جواب راکړي: تنزیل من رب العالمین. زه د رب العالمین ته نازل کړی شوی یم. ما د قرآن کریم نه تپوس کړو ته په کومه میاشت کې نازل شوی یې؟ شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. زه په رمضان میاشت کې نازل شوی یم. ما د قرآن کریم نه تپوس کړو ته په کومه شپه نازل شوی یې؟ هغه جواب راکړي: انا انزلناه فی لیلة القدر. زه په لیلة القدر کې نازل شوی یم. ما د قرآن کریم نه تپوس کړو ولې راغلی یې؟ هدی للناس. زه د خلکو هدایت دپاره راغلی یم. حدیث مبارک کې راځي: خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. په تاسو کې بهترین انسان هغه دی چې قرآن په خپله زده کړي او بل ته یې هم وښایي. دومره مقدس کتاب دی چې په دې باره کې الله پاک فرمایلی دی چې که چېرې موږ دا قرآن کریم په یو غره باندې نازل کړو او نه ته به وینې الله پاک د ویرې نه چودلې وي
وي او شلیدلې وي د قرآن هغه لاره کې چې دا ټولو نه نیغه ده او سیده ده ایمان ولده زیرې واورئ محترم اورېدونکو قرآن کریم زمونږ بهترین ملګری دی د هغه دوستۍ سره مونږ ته په دنیا او په آخرت کې فایده میلاویږي راځئ چې د قرآن سره دوستي وکړو چې په دې باندې ځان پوه کړو او دا پیغام په ټوله دنیا کې خور کړو چې الله پاک نه دعا کوو چې الله پاک ته مونږ د قرآن کریم خاملین نه غاملین جوړ کړي آمین وما علینا الا البلاغ